د روژې مبارکه میاشت ملګرو اخیری عشره الله جل شانه دې دا روژې زموږ د مغفرت ذریعه وګرځوي. یو وړوکی غوندې ختم کوو ملګرو، ختم ډېر وړوکی دی، خو که چېرې د هغې د اجر نه تاسو خبر شوئ چې په دومره معمولي اعمال باندې به الله جل شانه موږ له دومره غټ انعام راکوي، نو تاسو به خپله هم حیران شئ. نه درنه کمنټس غواړم، نه درنه لایک غواړم، نه درنه ویډیو شیر کول غواړم، خو چې کم اعمال درته ښیم ملګرو، کم ختم درته ښیمه، نو په زړه کې زما سره به واده کوئ چې چاله هم زما دا ویډیو مخې له ورغله نو هغوی به لس پیرې زما سره واده کوي چې موږ به دغه اعمال لس پیرې په خپل زړه کې او په چوت اواز باندې لازمي کوو. یو څو ورځې مخکې یو مفتي صاحب دا خپل بیان کې ویل چې د قیامت په ورځ باندې به چې کله د اعمالو تول کیږي نو یو کس به وي چې دغه اعمال به خراب وي، چې کوم بد اعمال دي نو د هغې تول به سیوا وي، هغه به جهنم ته روان شي، هغه ته به جهنم واورولی شي چې یاره ته جهنم ته ځه. چې کله وایي هغه د جهنم په لور باندې روان شي ملګرو، نو حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم به وی ولاړ وي، هغه سره به په لاس کې یو چیټۍ وي، وی اواز به هغه کس دپاره وکړي چې راواپس که دا کس. ولې راواپس که؟ نو وایي هغه چیټۍ به مخې ته کیږدي او ورته به ووایي چې یاره الله جل شانه ده په دنیا کې په ما باندې یو پیره د زړه نه درود ویلی او د هغه درود د وجې د ده مغفرت وکړه، نو وایي هغه انسان چې کوم دی نو وایي هغه به راشي جهنم نه جنت ته. په حصه باندې ملګرو په یو وړوکي غوندې اعمال خو څومره غټ دی، په ویلو کې وړوکی دی، په حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې یو ځل درود ویل چې حضور مبارک به زموږ دپاره هلته ولاړ وي او هغه به دا کوشش وي چې زما یو امتي هم دوزخ ته لاړ نه شي، هغه د جنت په لور باندې لاړ شي. بیا حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم زموږ دپاره څومره جړاګانې کړي دي. د قیامت په ورځ باندې به وایي هر سړی د ځان غم کوي، نفسي نفسي به وي، واحد یو حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم به وي چې هغه به امتي امتي اواز کوي. راځئ ملګرو چې د زړه نه په حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود ووایو. څومره چې ډېر درود وویلی شي ملګرو نو انشاءالله العزیز چې الله جل شانه به موږ له اجر لازمي راکوي. زه به شروع د ځان نه وکړم ملګرو او تاسو له هم دعوت در کوم چې لس پیرې په حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې لازمي درود ووایئ. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخرة كلامنا. زه هم لس پیرې پوره کوم او تاسو را سره هم لس پیرې لازمي په حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود ووایئ. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې وواز پاکستان زنده آباد، مسلمان زنده آباد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي او مسلمان دی وي. د لوی الله په امان.